سپین ږیری به یي هغه به م کچه ګوته سره کړي دا چا یعنې دا بیا به په هدیره کې وایي څادرې تاو کړئ دې زنانه نه چې څوک یې ونه وي د شپې دغه ډیګونه ولګئ او بیا یې بره کوټې ته وخیږئ چھت ته وتخیږئ چې پرېږده چې د علاقې والا یم واوري او په عذاب یې کم تا سره بیا چرې د بیمار غم در سره نه وي ستا سره بیا د خلقو د آرام د ټیم غم در سره نه وي خو ته د شپې یوې او دوو پورې لګی او ډیک دی بیا کوټې ته خیجولی چھت ته د خیجولی دی په بنده کمره کې ځان پسې دروازه بنده کا تر ساره پورې ستا د قسم وي چې ډیک بنده کې نو ته چھت ته خیجه چې پرېږدې دا خلک هم په عذاب کم حجر اسود ښکلول دا سنت عمل دی خو لیکن چې کله د بل مسلمان ته تکلیف رسی نو حجر اسود به نه ښکلی استلام به کوې ولې حجر اسود ښکلول خو سنت عمل دی ځکه به یې نه کوې چې بل مسلمان ته تکلیف ورنه کوې که تکلیف دې ورکړه د سنتو په ځای د حرام کار وکړه همدغه رنګې تا دلته بل مسلمان بیمار پروت دی او ستا د وجې نه په عذاب دی ډیګونه دې بره کمرې ته او چت ته خیجولي او بیا وی د ښځې عورت شریعت وی د زنانه اواز هم عورت دی او تاسو پیمانې ووایئ چې تاسو بره په دې ډیک سره د ښځو اوازونه د کورونو ته نه درځي څنګه عورت دی او هغه بې حیایۍ ګانې پې لګوي زما د په الله قسم وي زه نه وایم یوازې قرآن اوچت کا سورة لقمان کې چې دغه ګانې اورېدل څنګه دي عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي دا حرامې دي او بیا د دې زمانې ګانې او زما استاد ورسرې وله ناستې وي ولې واده تا ته دا ښیي چې ته شپه ورځ خلق په سر واخله او بیا سار مونځ ته نه پاسي تر شپې یوې او دوو پورې چې ته ډمخانې وغږې ته بیا سار مونځ ته پاسې فرض مونځ پرېږدي خو شیطان خوشحالی غلطي صرف او صرف په کور کې دا د مشر سړي ده مشر سړی چې د کور واقدار وي څو خو د غلط قدم تکېږي په واده کې د پیغمبر علیه السلام سنت عمل نن مونږ په ډمانو باندې مناوو او نبی علیه السلام ابو امامه رضی الله تعالی عنه فرمایي وی نبی علیه السلام وفرمایل چې د ګانو والا شیونه اخیستل یا د دې تجارت کول یا د دې قیمت اخیستل دا حرام دي د دې قیمت بم نالي حرام ورته وایي څوک ورته وایي زما او ستا خوږ پیغمبر ما ورته په پیسو راولونه ډمانې ما ورته اجراګان راولونه په پیسو ما ورته ډیګونه اخلونه په پیسو ما ورته کم یو شی پرېښوده او سنت عمل مناوې په ډمانو او د الله د خلاف مطابق یې مناوې وایي سنت عمل دی جی واده خو خیر دی سنت عمل دی نو ظالمه سنت عمل څوک په ډمانو مناوئ دا خو ډیر آسان کار دی چې سنت عمل کوې په کور کې دوه رکعته سنت کوې د هغې نه بعد دمخانه غږوه چې څو غتې ولې ورته دوه رکعته سنت مې کول پته نه لګي چې مونږ په دې مازغو کې د کافرو څه واچول او بیا دغه سنت عمل ما ورته بیا په نکریزو باندې شروع وکړه نکریزې دا د هندوانو رسم دی
د هندوانو رواج دی سپین ږیری به یي هغه به م کچه ګوته سره کړي دا چا یعنې دا یعنې بس هلته یو رشته داره وه پردی محرمه ښځه وه هغه به وله راشي ګوته به وله سره کړي زلمي ته به پردی زنانه راځي د هغې سره به نکاح جایز وي هغه به راځي زلمي ته به ګوته سره کوي او بیا به په هدیره کې وایي څادرې تاو کړئ دې زنانه نه چې څوک یې ونه ویني چې د تابوت یې ونه ویني چې په قبر کې یې ښخه کړو نو په دنیا کې خو د هر چا لیدلې وه اوس چې د سره غم شو په پرده کې څادرې تاو کړه سره یې تاوې د دې نه چا د شپې خوب کولی شو اوس په قبر کې تاله پرده را یاده شوه افسوس مسلمان مونږ سترګې قسم په الله هر سړی ښه پوهېږي چې دا ښه کار دی او دا بد کار دی خو دا صرف زمونږ نه ورانه ده زمونږ مشران د قرآن او د حدیث نه لرې دي یو مشر دی په کور کې بایکاټ وکړي څوک خو دې بیا ډنګ ورکړي مشر په خپله ګوته سره کړي لور خو پرېږده